د دې ماشومې دا ویډیو ډیره مشهوره شوې ده. یو خبره کوم ګوره جناب، اوس ډیر کسان داسې راځي چې د دې ماشومې سره به امداد کوي او د کیمرې مخې ته وسه کوي ټټک او د ټوکه به احساس کړي که نه. نو ګوره ډیره ښه خبره ده، بهترینه خبره ده. دا چې زموږ دا کم یو ورور دی هغه د دې خلکو سره ډیره منډه ترړه وایي. الله غلی یو عزت ورکو په دې ویډیو باندې، نور هم عزت ولا الله جل شانو ورکو. خو بعضې کسان اوس ځي او د ریاکارۍ لپاره به دوی سره څه کوي، سیلفیانې وباسي او کله به څه کوي ویډیوګانې به کوي. نو جنابو د الله د رضا لپاره دې خلکو سره منډه ترړه وښیي، د الله حاضر ناظر ګڼئ. ګوره دا پیسې به بیا په نسبت د الله ته نږدې کېدو د الله د فقر سبب به ګرځي. ښه دا د الله مخلوق ته څوک محتاج پیدا کړي، څوک مالداران پیدا کړي. اوس دا مالداران خلک ځي او د شهرت لپاره دې خلکو سره منډه ترړه وایي. نو یا ساتي الله به هم ذلیله کوي. او نور ماشاءالله د دې خلکو سره منډه ترړه وال دا ټول عبادتونه یو سیټ تکا او د دې غریبو سره منډه ترړه وال نه دي، دا بل سیټ تکا. ښه د دې خوراکۍ دا بچنګۍ دا خبرې تاسو ټولې به اورېدلي، بیا هم تاسو واورئ، زه به خاموش یم. خو غرض مې دا دی چې کوم خلک اوس دلته ورځي او د دې سره ویډیوګانې او تصویران او پیسې وله ورکوي، نو یقین وکړه سره به کې اخلاص خپل آسان نشته. ښه او بهر کې کوشش کوئ چې ځان په کیمره مه راولئ، منډه ورسره وښیي خو په کیمره ځان مه راولئ، ځکه چې دا وایرل شوه چې خبره مخکې لاړه شي نو جناب بیا ګوره پای کې د الله رضا پاتې کېدل دا ډېره ګرانه دي. او باقاعده دا کم ملګری چې دا کم منډه ترړه دې خلکو سره وایي دا ویډیوګانې ما ډېر راغستې، ما په ویډیوګانې هم کړي دي او ډېر په ښایسته انداز دې خلکو سره منډې وښي. خو جناب چې کم یو کار کوو چې اخلاص یې ګورې مونږ کې. ښه اخلاص خو نه ګورې دا به زما سره فقر سبب ګرځي. تاسو دې خبرې واورئ. جی څه دی تاسو څه خرڅوئ؟ سپیلني خرڅوم. سپیلني په څو روپۍ ګېډۍ ده؟ په 100 روپۍ. په 100 روپۍ. ته چې روتې دا خرڅې نو ستا پلار یارو پلار ګرده بیمار دی، وروڼه مې درې دي، دواړه دې مشهده بیمار دی، سر کې رګ دوی چې کار مار نشي کولی او کور مو کرایه دی. پلار دې بیمار دی؟ جی ګرده بیمار دی. مشر ورور دې بیمار دی؟ د کار دې بل څوک هم نشته کور کې؟ دا اوس څومره دي؟ دا چې دې راغستې دا څومره دي؟ دا څومره دي؟ دا سپیلني دي که څه دي؟ دا به ټول د څو وي؟ دا 10 ګېډۍ دي. 10 ګېډۍ. یو ګېډۍ په څو ده؟ 100 روپۍ. لومبۍ خوړل دا ټول راکړه دې ګاډۍ کې راکېږده، دا ټول راواله، دا ټول راواله دې ګاډۍ کې کېږده. دا خو نه واخله، دا خو راواله 10 ګېډۍ دي که نه؟ او ټول یې راواله ډېره پورې دې کې کېږده، مزه یې دې کې کېږده، ښکته کېږده. نور درکم مطلب مې خبره دا ده چې تاسو سره کوم دي ټول راکړه، ټول د نظر هم یو به ته فارغ هم شې اوزګاره به هم شې، بس ټول راواچوه ختمې شوې. زه وایم زما خورې داسې وګڼه زه خپل ورور یم، لکه چې ورور دې مخامخ نه شي. زه یم چې ته د دې په ځای په دې روډ ولاړې دې په ځای کور کې داسې یو کار روان کې د منیارې چې داسې یو کار وي چې تا له مطلب چې ستا زما به خپل شل ورځې کور کې کار کوم، خو دومره پیسې نه بچ کېږي. زه خو دې کې 500 روپۍ بس ګټم، صرف د کور هغه په کوم دې کې دومره پیسې نه بچ کېږي. د کور هغه چې تک ته مې روانې هغه منیاري ته به داسې سوچ کړي چې څومره پیسې چې هغه پرې وشي. هغه زه یم په هغې باندې 15,000 دکه دومره پرې لګي بس. بیا به کور کې ته دننه ناست خپل منیاري ورسه بهر دی، بیا به ورور ته نه رودې نو چې زما راته خور ووایي چې ورور ته ورور دې مخامخ ناست دی، ستا دا روب ستا دا یو ارمان نشي پوره کولی چې ته کور کې ځان خپل د منیارۍ چې ته څه وایې چې لس 15,000 روپۍ دا وشماره دا څو دي؟ که ته زه شماره زه نه پوهېږم. ته بیا نه پوهېږې؟ دا پورې زه راته وایم دا 50,000 روپۍ دي. په دې پیسو باندې به لاړه شي خو ښکلې ځان سره به بیبې کې او ورته به ووایې دا راله یو ورور راکړئ چې دې باندې اختر را روان دی، نو د منیارۍ سامان پرې وړو په روژه کې ټول ګاونډ کې به دې پته ولګي چې دې خور مې منیارۍ هر څه وروړي دي، بس ټولې زنانه هم دلې راځي او په دې سره به چې کوم دې کاروبار ښکلي وچلېږي. زما خورې زه نه غواړم چې ته په دې روډونو باندې ګرځې روزګار کې، زه غواړم چې ته د ښځو په منځ کې روزګار وکړې، خپل کور کې به ځان ته سامان وروړې او ټولې زنانه باندې راځي او به زما خور به یې مشرئ چې په چا دېړه غواړي خرڅوه، چې په چا دېړه نه غواړي بس اړه خرڅوه به یې ما. صحیح ده؟ او بیبې ته به ووایې دا مې ورور راغلی وه، بیبې خو رشته که نه؟ ورته به وایې ورور مې راغلی و، هغه راته ووایي
چې کور کې د روزګار روانو نو په دغه څه باندې نن لاړه شه به خو د جوړی شو کنه نن لاړه شه به ځان سره چې کوم څه سامان وړي او ته ویل 15000 کنه په دې خپل سامانونه کیږي او په خپل رمانیاره چې کوم څه ټول پیرول او کور کې کینه کور کې خرڅه وسیه اجازه تیرا ده خوشاله که خپا ډیر زیات خوشاله یم خوشحالي مې ستا رضا ده دا ځواني مې در نظر شه که سجده درته جایز وي نو زما